علما یو واقع لیکلې ده وایي ښځه خاونو دواړه غیر مسلمو دا خاون یهودي و او دا ښځه عیسایانه وه دوی د عربو ته راغلي وو په جده کې پاتې کېدل هلته د تیلو دا کار دی د انګریزانو له اکثر راځي نو دوی په نوکرۍ باندې راغلي وو نو دا ښځه د خاوند سره په جده کې پاتې کېدله دواړه دغلته پاتې کېدل سرکاري نوکري وه په تیلو باندې د دې ښځې ورځ د دې خاوند نه تپوس وکړو چېرې موږ د جدې په ایرپورټ باندې رالو نو ما څه خلک ولیدلو څه عجیبه غونته کې خلک او ټوپۍ په سر نوې سرتور سر و سپینې کپړې سپین څادرونه د ځان نه تاو کړي وو د هغې سړو هم څه عجیبه لباس و د هغې ښځو هم عجیبه لباس و خو اوس چې بار ته ووتم نو بیا مې څه خلک ولیدل څه چې په عجیبه عجیبه جامو کې دلته ګرځي دا څوک دي لا خاوند یې ورته وي دلته کې د مسلمانانو یو میله لګي د مسلمانانو څه لګي یو میله لګي او دوی راځي هغې میلې ته حاضري کوي او دوی عبادت حسابوي دغې میلې ته حاضري چې دغې میلې ته دوی راشي وایي دا زموږ عبادت دی او دغې میلې ته راځي نو د انګریزانو خو دا کار دی چې دوی په دې میلو میلو پسې ډېر ګرځي ځان سره غټې غټې کیمرې هم راغستې ژوند یې په دې کې تېر شي پیسې هم ټولې په دې باندې الوځي چې چېرته ځي نو دا کیمرې ځان سره وړي او تصویران وباسي یاره وایي دې له خو تله غواړي دې ښځې ورته وي دومره راغلي چې د مسلمانانو دا میله خو هم لګوي نو که نه دې له خو تله غواړي نو خاوند یې ورته وي هغې ته غیر مسلمه پرېږدي نه که نه الله دې مونږ بوزي الله دې بار بار تاسو بوزي چې کله مکې مکرمې ته داخلېږي په هر طرف نه چې ورته راځي نو هلته کې بیا روډونه دوه شوي دي چې څنګه حرم ته داخلېږي که نه نو هلته دوه روډونه بیا یو د غیر مسلمو دپاره یو د مسلمانانو دپاره نو مسلمانانو په روډ باندې دا لیکلي چې دلته د غیر مسلم داخله ممنوع ده غیر مسلم دننه نشي تللی چې لاړ شي باره بوډون ته خدای پې لیکلي چې غیر مسلم دننه نشي تللی نو وایي زه خو دلته کې غیر مسلم دننه پرېږدي نه که نه زه ته خو کافر یو نه ښځې ورته وایي چاته څه پته لګي چې دا کافر دي خو موږ به هم د دوی په شان جامې واچو ټکسي به ونیسو خو ګرفتار یې کړو چې د لارې نه به واپس کړي واپس خو به کړي او که تپوس یې ونه کړو خو چې ولاړ به شو دغه میله خو به وینو سړي ورته وایي صحیح ده که دا خبره خو دې هم ټیک ده سړي احرام واچو څه ور واچو احرام یې ور واچو مسلمانانو په شانتي او ښځې هم داسې کپړې د مسلمانانو د ښځو په شانتي کړو ټکسي والا یې ونیو او روان شو چې تله خدای شان دا دی په لار ته وړو چا تپوس ونه کړو ځکه کله تپوس کوي کله نه کوي د درې پیرې څه ورغلی مخ موږ نه خو تپوس نه په ټکسي کې ودرولي چېرته نه یو او لاړو دنده ورننوتل اوس چې مکې ته لاړو د چا نه تپوس هم نشو کولی چې هغه میله کوم ځای کې لګي ځکه چې څوک به راباندې پوه شي خو په خلکو پسې تلو چې دا خلک په کم طرف ځي موږ په هغوی پسې ځو خلک روان دی په یوه دروازه باندې دننه کېږي موږ پسې وردننه شو ځو 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 اوس چې وګورو نو یوه توره کوټه ده یوه کوټه ده او تور غلاب پرې خور دی او خلک د هغې نه ګیر چاپېره تاویږي موږ چې ښکته ورکو شو په دې مطاف کې دا کوم ځای کې چې دا خلک د خانه کعبې نه تاویږي دغې صحن ته دغې غولي ته څه ویلی شي مطاف دې ته مطاف ویلی شي په دې مطاف کې داسې ودرېدو او دې خلکو ته ګورو ښځې زه سوچ کوم چې دلته کې خو باغ نشته دی غر نشته دی څه ښکلی ځای ابشارونه نشته دی دا خلک دې میلې ته څه دوکانونه نشته نور څه نشته دلته کې دا خلک ګوري څو دا څنګه میله ده دلته کوم شی دی نشته دی چې موږ هغې نندارې له ورشو دلته خو یو کوټه ده او تور څادر پرې غوړېدلی او خلک دې ګیرې چاپېره تاویږي دا سوچ کوم ولاړه یم خو ګورم بس څوک د دې خانه کعبې پورې نښلي جاړي هر څوک چې الله سوچت کړی جاړي څوک په سجده پروت دی الله ته جاړي هر سړی جړاګانې کوي هر سړی په دې کوټه پورې مخ مګیو څوک پورې شونډې مګیو یوه جړا ده یو عجیبه حالت شروع دی ما ځان له سوچ وکړو چې کیدای شي په دې کوټه کې دننه یو قبر وي خلک یې مزارونو له ځي که نه کیدای شي دلته یو قبر یې ځکه ورته داسې ولاړي او دوی داسې دغه کوي وی ولاړه یم ګورم ورته وی په دې زړه کې مې څه بدلون غونته راغی دې کوټې ته چې ګورم که نه وی زه وایم چې دا کوټه ما ته اواز کوي چې تم شروع شه که نه دا کوټه ما ځان ته رابلي چې تم شروع شه که نه وی د زړه دا دنیا مې څه بدلېږي غونته کې وی دې خلکو جړاګانې کولې په ما هم جړا ولګېده بې اختیاره زه هم جاړم اوس غیر مسلمه ده عیسایانه ده وی په ما هم جړا ولګېده چې خلکو ته ګورم او الله دې مونږ بار بار بوزي یقین په الله وکړه چې په خانه کعبه دې نظر ولګي که نه د زړه دنیا به دې بدله شي د زړه دنیا به دې بدله شي او هلته چې ورشي په دې خانه کعبې پورې دا سینه ولګي دې زړه ته به یو سکون راشي او ډېر عجیبه حالت دی دا یو عاشقانه اعمال دي دا حج عمره نه دي دا عاشقانه اعمال دي څنګه عاشقانه اعمال دي په سر سرتور په خپو خپیال دي په بدن باندې ښکلې کپړې نه یو دوه سپینې څادر یې ارزان بیه هغه هم بې ګنډلو او دا دې تاو کړي دی او ګیر چاپېره منډې وي کو شاه دی او کو ګدا دی کو ملک دی او کو نواب دی خان دی کو نواب دی غریب دی او کو فقیر دی یو شان د دغې ځای نه تاویږي دکه شانتې تاویږي فرق نشته هلته هر سړی د دغې ځای نه تاویږي او هر سړی د الله په دربار کې چغې وایي او دا درته وایم الله دې بار بار مونږ حج عمرې له بوسي
چې هلته لاړې که نه ته دې زړه چې کې چې څه هغه دعاګانې د الله نه غواړه. یقین په الله که دا زما خپله تجربه ده چې کومه دعا دې وغوښته بلکل یې الله قبلوي. سوال نه پیدا کېږي چې ته په صحیح طریقې باندې د حلال کار دپاره د خانه کعبې سره ودرېږي او الله ته چغې ووایي دعاګانې غواړي او الله ستا دعا قبوله نه کړي. سوال نه پیدا کېږي. ولې هلته چې سړی لاړ شي که نه د انسان هغه اخري ځای چې دی هلته رسېدلی اخري ځای د دې نه ماسیوا هلته بل ځای نه شته که چې ته ورته لاړ شي که نه د انسان هغه ټول دغه دی چې بس دا ځای دی که دلته زما دا قبوله شوه قبوله به شي بل ځای نشته چې هلته قبوله شي. هلته د الله نه دعاګانې غواړه الله یې قبلوي. یقین وکړه چې الله یې قبلوي. نو خلک لګیا دی دعاګانې غواړي طوافونه کوي وي خلک جاړي وي زم په ژړا شو په ما ژړا ولګېده وي د خاوند ته چې موږ ته وایي چې زه خاوند نه تپوس کوم چې لکه ستا په زړه کې په دې حالت کې څه دي وایي چې خاوند ته مې وکتل هغه دې هم جاړي هغه دې هم جاړي. وي ما ورته وایي چې ته ولې جاړې ما ته وایي چې ته ولې جاړې وي ما ورته وایي چې زما په دې زړه کې اوس ډېر عجیبه غوندې حالت پیدا شو زه خو ما دا زړه خو دا کوټه ما ته اواز کوي چې راشه وي خاوند وایي چې زما دا حالت دی زما دا زړه خو چې زه هم د دې خلکو سره روان شم. ښځه وایي ما مې د خاوند ته وایي چې معلومېږي دا چې د مسلمانانو دا مذهب چې دی دا حق مذهب دی دا حق دین دی دا حق دین دی. وی خاوند مې راته وایي چې زه په دې خبره باندې شعور یم. ما وایي چې څه چل وکړو وایي چې د چا نه تپوس کوو چې اسلام ته داخلېږو څنګه به داخلېږو. وي یو سړی خو ودرو موږ ورته وایي چې یو سړی مسلمانېږي څنګه به مسلمانېږي وي هغه راته وایي چې وایې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وي دا کلمه خو ویله او چې زه د دې خلکو سره هغه ښځه بیا دا خبره لیکي وایي خلک په قسمه قسم طریقو څوک د څه نه متاثره شوي څوک د څه نه متاثره شوي مسلمانان شوي دي وایي زه او خاوند مې واحد دوه انسانان داسې یو چې موږ د خانه کعبې په لیدلو مسلمانان شوي یو موږ د هېڅ شي نه یو متاثره شوي خو چې خانه کعبې ته خو وکتل موږ مسلمانان شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله دعا وغوښته اللهم زد هذا البيت تعظیما وتشریفا وتکریما ومهابة الله د دې کور د عزت نورم سواک الله د دې کور د عظمت او دایره د خلکو په زړونو کې نور ور واچوه. خو کاش دا سړی صحیح حج عمره وکړي صحیح څه وکړي حج عمره. زمون خلک صحیح حج عمره کوي نه که نه دا مونږ چې حج وکړو او دا عمره وکړو او واپس راشو دا ښه په شاړو سر شو. دا ولې دا ښه په شاړو ولې سر شي دا حج د الله د رضا دپاره کړی نه ځکه دا عمره د الله د رضا دپاره کړی نه ځکه خو چې واپس راشي نو ښه په ګډوډو سر شي. داسې ده که داسې نه ده دی خو حج کوي دی چې زه راشم چې خلک راته ووایي چې حاجي صاحب دی خو عمره کوي دی لره چې زه ووایم چې ما دومره عمرې کړي دي دی خو حج کوي دی لره چې زه خلک راټول کړم او خیرات وکړم خلک وایي چې څه چل شوی دی چې پلان کې حاجي صاحب راغلی دی نو چې راشي نو بیا ښه په ګډوډو سر یې که سر نه داسې ده که نه و یو ړوند وي چا وله سپېړه ورکړه په دې سټ کې وله څوک ورکوي هغه وایي چې حاجي صاحب مړ دې کړم هغه تا ته څنګه پته چې حاجي صاحب چې داسې ګزار د حاجي صاحب نه علاوه بل څوک نه ورکوي دا تا چې ما نه کوم ګزار راکړي ګزار بل سړی دا ولې دا چل کېږي زموږ سره دا موږ د الله د رضا دپاره کوو نه موږ د الله د رضا دپاره کوو نه. یقین په الله وکړه یوه عمره تعالی په ژوند کې کافي ده یو حج دله کافي دی چې ستا پې زندګي بدلېږي او که نه بدلېږي سوال نه پیدا کېږي. هلته چې ته ودرېږې تا ته به دا دنیا نه یاده ته چې خانه کعبې ته مخامخ شي تا ته به کور نه یاد تا ته به دا دنیا نه یاده ته به د خپل رب سره په مناجات کې ته به د خپل رب سره په ملاقات کې تا ته دا پته نه لګي زه په کوم ځای کې ولاړ یم. هغه یو سړی وایي په مانځه باندې ولاړو نو بل یو عاشق مزاج غونته سړی و هغه په ځان نه پوهېده مخې ته به تېرېده را تېرېده نو دی ورته وایي په سترګو ړوند دي زه په مانځه ولاړ یم مخې ته مې تېرېږي را تېرېږي نو هغه ورته وایي مونځ څه شی دی مونځ څه شی دی وایي مونځ ته نه پېژنې نه مونځ څه شی دی وایي مونځ د خپل رب سره خبرې دي که نه د عاشق د معشوق سره خبرې دي که نه وایي افسوس ستا په حالت باندې افسوس ستا په حالت باندې ته څنګه عاشق چې د خپل حقیقي معشوق سره خبرې کوم ما ترې خیال دی زه خو مجازي دنیا کې په چا مینو ما ته مې نه لیدې زه په مجازي دنیا کې په چا مینو ما او ته مې نه لیدې چې ته په مانځه ولاړې او ته په خپل حقیقي معشوق باندې مینه او زه درته ښکارم. دا زموږ منځونه چې دي که نه معمولي کړه څو شي که نه موږ داسې کوو داسې کوو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. پرون نافل ورځ ما د مازدیګر مونځ 3 رکعاته وکړو 4 رکعاته وکړو 3 رکعاته وکړو او سلام مې وکړ دعا مې شروع کړه یاره دا مونځ خو 3 رکعاته ونه شو لکه د خدای مسلمانانو زه خو انسان یم تاسو په ما پسې شاته 2 صفه خلک ولاړ یئ په 2 صفه کې دا پته چاته ولګي چې 4 رکعاته وشو دا زموږ منځونه دي دا زموږ منځونه دي دا به الله قبول کړي دا مونځ قبلېږي
په دوه صفو کې دا بس مولوي صاحب مخکې شوی کو دوی کې درې کې کو څلورې کې موږ ته خو شاته پته نه لګو چې دې سلام وګرځو موږ به وګرځو